انما جعل السبت بشك مقرر شو احترام رز دافتي خالي على الذين خلقوا ما اختلفوا فيه کوم اختلافوا په باغی کی اصلا خو دوی لپاره جمعه ورځ وا دوی چې د مطالبه وکړه چې هفته ورځ پکار دی الله تبارک وتعالى هفته ورځ ولور دوی باغی کی اختلاف د میان خاري په یو او په دوی باندې عذاب راغی وان ربك بشك استرب لا يحكم بينهم فیصله وکړي دوی په یوم القیامت پروز د قیامت فيما كانوا فيه يختلفون چې باغی کی اختلاف کولو ان ابراهيم بشك ابراهيم عليه الصلاه والسلام كان امه اولي بيشوا قانتا لله فرمنبردار الله حنيفا يوم خزيه حق مائلا ولم يكن من المشركين نود مشركاننا شاكرا شكر كونك لانعمه داغد نعمته اجتباه اغدي ورقله وهداه او هدايه ورقله لا رفض الى صراط مستقيم سمي ذلك رفتا واتيناه ورقله في الدنيا حسنه في الدنيا کی خغلا وانه في الاخره بشر في اخرته هم لمن الصالحين دنيكم من دغان نبي ثم اوحينا اليك بوحي لم تاتا ان اتبع پیروي کړه ملت ابراهيم ملت ابراهيم عليه السلام حنيفا چې يوم خزو وما كان من المشركين او نودي المشركان انما جعل السبت بشكا مقرر شيء باحترام رز سبت افتي رز على الذين خلقوا ما اختلفوا فيكم اختلافوا باغيكي وان ربك بشكا استرب لا يحكم بينهم في سلبوا بري دني پمنسكي يوم القيامه ورز القيامه فيما كانوا فيه يختلفون باغي چې باغيكي اختلاف کولو مخکینی آیت مبارکو کې يهود او نصارى او دغه شانتي مشرکین مکه دي ټول خلق لا تهدید او دغه شانتي یرا ورکړي شو چې تاسو د الله جل شانه د نعمتونو ناقدري او ناشکری مکوئ کې په تاسو باندې با عذاب راځي او دغه شانتي د حلال او د حرام حلت او د حرمت د اختیار تاسو سره نشته دي دا د الله تبارک وتعالى په اختیار کې دي تاسو ډېر لږه شانتي ژوندۍ د په دنیا کې بیا تاسو لپاره دردناک عذاب دی او دغه شانتي دي يهوديانو په خپل ځان باندې په خپل ګناهونو په وجه باندې ډېر څیزونه حرام کړو او چونکې دي يهوديانو او دي عیسایانو او دغه شانتي دي مشرکین مکه د دې ټول دا دعوا و چې موږ د ابراهيم عليه السلام پیروکار یو او دغه اولاد یو نو اوس دوی ته د دې خبرې وضاحت کیږي چې تاسو د ابراهيم عليه السلام د اتباع او د ابراهيم عليه السلام د اولاد کېدو یا د ابراهيم عليه السلام د پیروکار کېدو دعوا کوي نو ابراهيم عليه السلام خو خپل ذات کې یو ډېر لوی شخصیت او یو موحد یو مخزي تاسو خو در په در سجدي کوي او نو بوتو ته سجدي کوي بوتانو ته عبادت کوي سجدي کوي حالانکه ابراهيم عليه السلام بالکل حنیف نیغ یکسو او یو مخزي او تاسو در چې دې سجدي کوي ابراهيم عليه السلام د مشرکانو نه او بل د ابراهيم عليه السلام د خصوصیت چې هغه د خپل د رب د نعمتونو ډېر لوی شکر گزار د الله جل شانه د نعمتونو قدردان په نعمتونو باندې شکر ادا کو شاکر او دغه شانتي ابراهيم عليه السلام ته صراط مستقيم نه غلاره خو درشو په دنیا کې هم ورته الله تبارک وتعالى خپل ژوند ورکړي او په آخرت کې هم دې باندې نیکانو خلق نه او بیا دې امت ته هم دا حکم شو چې تاسو هم د ملت ابراهیمی اتباع وکړئ چې هغه یو مخز دی نیغ دی هغه کې هیڅ قسمه کووالی او شرک هغه بوی او شایبه هم پکې نشته دی او بیا د دې مشرکین طرف نه دا اعتراض راتلو چې یاره که تاسو د ابراهیم علیه السلام د منلو دعوا کوئ ای مسلمانانو بیا تاسو د هفتې په ورځ باندې هفتې دا ورځ به طور تعظیم ولې نه مانځئ ولې نه مناوئ د هغې جواب هم دوی ته ورکړی شوی دی په حقیقت کې ابراهیم علیه السلام ته هم د جمعې د ورځې د تعظیم حکم او د جمعې د ورځ هغوی هم د عبادت په حالت کې تېرو بیا دغه یهودیانو چې دی نو مطالبه وکړه چې یاره د جمعې په ورځ باندې الله تبارک وتعالی د کائنات پیدا کړی دی او هفتې د ورځ د آرام ورځ ده پکار ده چې موږ ته هفتې په ورځ باندې دا زموږ د عبادت ورځ شي او موږ لپاره خاص ورځ د هفتې ورځ شي د دوی په مطالبه باندې الله تبارک وتعالی دوی ته د هفتې ورځ ورکړه یهودیانو ته او بیا ورته وفرمایل چې په دې ورځ باندې تاسو عبادت کوئ په دې ورځ باندې تاسو ښکار نه کوئ د بیان او دوی په هغې کې بیا اختلاف وکړو او د الله تبارک وتعالی د حکم خلاف ورزي وکړه په هفتې په ورځ باندې ښکار یې وکړو په هیلې حوالې سره نو الله رب العالمین د دوی شکلونه د شادوګانو د بیزوګانو جوړ کړو شکلونه یې مسخه شول په دوی باندې عذاب راغی د هغې جواب هم په دې آیتونو مبارکو کې ارشاد فرمایي ان ابراهیم بشک ابراهیم علیه السلام کان امة او لوی پیشوا په خپل ذات کې ابراهیم علیه السلام یو لوی پیشوا او یو امت قانتا لله فرمانبردار د الله حنیفه یو مخزي حق ما الو ان ابراهیم کان امه ابراهیم علیه السلام یو فرد واحد خو چونکې کم مشن د ابراهیم علیه السلام او کم درد دغه په زړه کې د ټول انسانیت لپاره
نو په دې اعتبار سره حضرت ابراهیم علیه السلام په خپل ذات کې امت دغه شانتي د دې امت هر هغه فرد چې هغه عظیم تر دې چې کم کس د یو فرد خو د ټول عالم لپاره فکرمند وي، د ټول عالم درد د په زړه کې وي، د ټول انسانیت لپاره یو نیک جذبه د رحم و کرم جذبه د په زړه کې وي، دا هم دغه شانتي د الله تبارک وتعالى په نسبت باندې د عزت خاوند دی. الله تبارک وتعالى فرمایي ارحموا من فی الارض يرحمكم من فی السماء. تاسو د ځمکې والو خلکو باندې رحم وکړئ، ځمکې والو باندې رحم وکړئ، اسمان والو په تاسو باندې رحم وکړي. بل حدیث پاک کې راځي چې الخلق عیال الله، دا ټول مخلوق چې دی دا د الله تبارک وتعالى کومبه ده او دغه شانتي د الله جل شانه په نسبت باندې محبوب ترين انسان هغه دی چې هغه د الله کومبي سره محبت ساتي. نو لہذا په انسانانو کې د ابراهیم علیه السلام په شانتي خلق چې د ټول انسانیت لپاره فکرمند وي چې ټول انسانیت ته هدایت ملو شي، ټول انسانیت د ګناهونو نه بچ شي، د شرک او د کفر نه بچ شي او جهنم نه بچ شي، جنت ته تلو ولا جوړ شي. دا درد او دا سوچ او دا فکر چې د کوم انسان په زړه کې وي دا انسان په خپل ذات کې یو امت دی، په خپل ذات کې یو لوی شخصیت دی. ولم يكن من المشركين. د ابراهیم علیه السلام بل خصوصیت چې یو مخزي یو ذات ته عبادت کولو، در په در سجدي کول، در په در چې هغه سر ټیټول او در په در چې هغه د الله نه ما سوا بل څوک داسې با اثر منل دا شرک دی. ابراهیم علیه السلام حنیف ولم يكن من المشركين او نو هغه د مشرکانو نه. تاسو شرک کوي، ابراهیم علیه السلام یو مخزي تاسو 360 بوتانو ته عبادت کوي، نو څنګه د ابراهیم علیه السلام د اولاد کې دوه دعوا کوي یا د ابراهیم علیه السلام د منلو دعوا کوي؟ او بل د ابراهیم علیه السلام خصوصیت دا شاکرا لانعمه، شکر کوونکی او دغه د نعمتونو. انسان چې کله په خپل نعمتونو باندې غور او فکر وکړي نو یقینا الله رب العالمین زموږ او تاسو د اعمالو زیات موږ هر سره کړی او راکړي. زموږ اعمال دومره نشته څومره چې د الله رب العالمین نعمتونه دي، د الله تبارک وتعالى فضل او کرم او احسان دي. انسان پیدا کېدل او بیا اشرف المخلوقات پیدا کېدل، بیا نبی اخر الزمان په امت کې پیدا کېدل او بیا په خپل کور کې دنه د اسلام او د ایمان دولت ملاویدل او بیا د عزت او د حیا روزي ملاویدل او بیا روغ جوړ تندرست صحت او بدن ملاویدل. فبأي آلاء ربكما تكذبان. كم نعمت دي انسان دغه تذکرہ کوي او باغی باندې الله شکر وباسي. نو لہذا قدم په قدم د الله رب العالمین د نعمتونو تذکرہ او دغه شکر د پیغمبرانه صفت دي. شاکر لانعمه، شکر کوونکی او دغه نعمتونو. ځکه د انسان زوال په وخت شروع کیږي چې کله دی خپل نعمتونو ته کم وګوري او د بل نعمتونو ته چې دی زیات وګوري او هغه سره حسد شروع په دې وخت د انسان زوال شروع شي او بیا په دنیا کې بلګیا نور خلق طرفي کوي او دی بدن نسوځي او خرابيږي با او اسخاکيږي با دنه. دی وجنه فرمایي چې د حاسد د ټول لوی عذاب دا چې د خپل دن نظر خورل کیږي، ترقیبا نور خلق کوي. الله تبارک وتعالى علم مال دولت او دا منصب بل چا ورکي او خرابيږي او دن نبی کیږي بدا حاسد ولي دغه د شکر نعمت نشته دي. چې کله انسان د ناشکری په بیماری کې مبتلا شي خپل نعمتونو ته د حقارت په نظر باندې قتل شروع کی او نور نعمتونو ته اوچت نظر باندې قتل شروع کی او بدی حسد کې مبتلا شي. شاکر لانعمه، د ابراهیم علیه السلام صفات دا شکر کوونکی او دغه نعمتونو. اجتباه، نو ورکړو دلرا، وهداه او هدایت ورکړو د الى صراط مستقیم د سمې لارې طرف ته. واتیناه فی الدنیا حسنه، او ورکړو موږ ته په دنیا کې خګړه، وانه فی الاخرته او بشک دی په آخرت کې هم لمن الصالحین د نیکو بندگانو نبی. ثم اوحینا، یو وحی کړو موږ الیک تا دی امت ته نبی صلی الله علیه وسلم ته ان تبعوا چې پیروي وکړي تاسو ملت ابراهیم، ملت ابراهیم علیه السلام حنیفه چې مخزو. ابراهیم علیه السلام چې کوم عقیده توحید باندې قائمو، دا عقیده توحید د ټولو پیغمبرانو یو مشترکه میشن. نو څنګه چې ابراهیم علیه السلام په توحید باندې کلکو د نمرود په دربار کې کلمه حق وي او ورته ودانګل د شانتي د دې امت خلق ته هم په عقیده توحید باندې د ملت ابراهیمی په طرز باندې کلکو سیدو حکم دی. وما كان من المشرکین، او نو هغه د مشرکانو. انما جعل السبت، دې ذکر هغه اعتراض جواب دی چې مسلمانانو تاسو د ملت ابراهیمی دعوا کوي، نو بیا ابراهیم علیه السلام خو د هفته ورځې عبادت تاسو جمعې پر عبادت کوي،